بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې ډېر بخښونکی مهربانه دی. عزتمندو، دا وخت په سوات کې په هغه شاهي محل کې ولاړ یم کوم چې خدای بخښلی په سوات باندې د چا تاریخ ګواه دی، په دې ځمکه باندې چا قرباني ګواه ده. عزتمندو، په دې ځمکه باندې د هغه ډېر احسانات پراته دي، بلکې د خاص کر د سوات په ځمکه. نن که انسان ډاکټر دی، نن که یو کس پیلټ دی، نن که یو سړی ښه استاد دی، ښه تعلیم حاصل کړی دی، هغه د والي سوات الله بخښلي د لاسه و. عزتمندو، نن د اختر ورځ هم ده او یو داسې مبارکه ورځ ده هغه، او بیا په دغه مبارکه ورځ باندې په 5 جون 1908 کې والي صاحب هغه پیدا شو د سیدو شریف په دې پاکه خاوره باندې. او عزتمندو، په دې باندې هغه د ریاست یو ډېر ښه حکومت کړی دی چې په هغې ستاینه یې په ټوله مړانه یې په ټوله دنیا باندې د هغه پرته ده. عزتمندو، راځئ نن پیدایشي کومه ورځ وه په هغې باندې مونږ کیک کټ کړلو. عزتمندو، زمونږ دغه کسان چې کوم دي دا یرول نه دي پکار دي، دا همیشه ژوندي ساتل پکار دي. زمونږ سره په دې پروګرام کې زمونږ درون مشر چې دی رحمت الله جي صاحب هم ولاړ دی، بیا زما مور بیبي ګل مسرت احمد زیب چې د هغه هم ولاړه ده، د هغې پرزن چې دی جي هغه هم زمونږ سره شهزاده زمونږ سره ولاړ دی. بیا زمونږ سره نن هغه ګلالۍ ماشوم ولاړه ده چې هغې په دې خپلو لاسو باندې کیک کټ کړلو، چې هغې ته د خپل نیکه هغه یاد د هغې په سترګو کې غړېږي. نو دا ورته څو غړېږي؟ دا کومه دنیا چې هغې یو داسې کار کړی دی چې که تاسو د سوات په سیمه وګورئ، هسپتال شو، ایجوکیشن شو، سړکونه شو، کورونه شولو، د غریبانانو مدد، هغه حقیقت کې په ګڼو شمېر لفظونو کې د والي صاحب په دې خاوره باندې پراته دي، او د عدل انصاف حکومت. عزتمندو، راځئ موږ به صوفیې له راځو چې دا د عمر باچا لور ده او د زمونږ د مور بیبي مسرت احمد زیب نوسی ده. راځئ چې هغه د ننني حوالې په د ننني پروګرام په حوالې سره زما بچوړی څه وایي. السلام علیکم وجو. اختر مو مبارک شي. زما د نیکه سالګرې ده، زه ډېره خوشحاله یم. ماشاءالله ماشاءالله. نو صوفیه وایي چې نن د اختر ورځ ده، ټولو مسلمانانو ته د اختر مبارکي وویله، او بیا هغه وویل چې زما د نیکه سالګرې ده، زه ډېره زیاته خوشحاله یم. عزتمندو، راځئ، باچا چې دی عمر باچا، هغه یو داسې انسان دی، همیشه هغه تاریخ ژوندی ساتلی دی په دې شاهي خاندان کې، چې هغه که د اختر ورځي نو هغه چاته پته هم دی، او د خپل مور نه د خپل خاندان نه پټ تللی، او په هغې قبرونو په هغې مشرانو باندې زموږ د هغې په قبرونو باندې هغه سیرې خورئ. تاسو به نن یو پروګرام په سوات نیوز باندې کتلی هم وي. راځئ عمر باچا د ننني حوالې پروګرام سره څه وایي. السلام علیکم جي. السلام علیکم. زه ستاسو ډېر شکرمند یم چې تاسو راغلی او نن د اختر ورځ ده، موږ له یو ټایم راکړو زموږ د سوات خلکو ته یو د اختر مبارکي. او نن د والي سوات سالګره ده 5 جون، چې کوم به ډېر په باري اکثریت باندې د هغه په ژوندانه باندې مناوېدلو، او د هغې یو ورکوټه غونته کې یاد دی، خو چې موږ یې یاد وساتو. دا خو ورکوټه نه چې دا خو ډېر غټ دی چې دنیا دپاره رو زموږ د تاریخ مټاولو هم کوشش کېږي د خلکو نه، خاص کر زموږ د نوې څومره عوام دغه چې دی نوی جنریشن، هغو دپاره دا یو قسم په کتابونو کې هم دغه کول پکار دی چې زموږ تاریخ څه. ډېره مننه شهزاده، ډېره مننه. عزتمندو، راځمه مور بیبي له راځمه چې دا خدمات هم د هغې دي په دې دلته کې، د هغې داسې خدمات دي چې هغه هم ستاسو نه پټ دي، هغه لا تر اوسه پورې تاسو مونږ ښکاره کړي هم د دې دنیا ته. راځئ مور بیبي د نننۍ سالګرې په حوالې سره هغې څه وایي، او تاسو ته به د والي سوات چې دی زمونږ خدای بخښلی، د هغه به تاسو ته انشاءالله هغه د تاریخ هم یو څو ټکي تاسو ته ووایي، ځکه چې د هغې سره ټول تاریخ محفوظ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو ناول خو ثابت پاکستان ته او د پاکستان نه زیات چې کم زمونږ په بهر ملکونو کې مسافر رونه دي، بچوړي دي، ناست دي، مزدوریانې کوي، هغو ټولو ته اختر یو مبارک شي. دویمه، نن د والي صاحب د سالګرې ورځ ده. نو والي صاحب زما سخر نه و، د عمر فاروق نیکه نه و، د صوفي اقور نیکه نه و، دا د ثابت عوام د سوات مشر و، پلار جی او پلار و. هغه عوام خپل کړی و، هغه عوام د اولاد نه زیات خوښ و.
د دې خبرې زه ګواهي ورکولی شم چې هغه د عوام فلاح د عوام بهبود هغه اول ساتلي وه، اولاد یې په شا کړی و، عوام یې مخکې کړی و. زما پاک پروردګار ته هم دغه سوال دی چې یا الله په پاکستان باندې په موږ باندې داسې حکمرانان راوستلی کړي چې د عوام سوچ کوي، د عوام د فلاح او د بهبود خیال کوي او خپل ځان خپل اولاد په شا کوي، عوام مخکې کوي. ما سره لفظونه نشته چې هغه د خپل ستر سالار په حق کې استعمال کړم، خو حضور دومره وایم چې خلک وایي چې والي صاحب وفات دی. وفات هغه کېږي چې د چا تاریخ نه وي، وفات ته هغه کېږي چې د چا خاندان نه وي، وفات ته هغه کېږي چې د چا زیږون نه منځلی کېږي. نننۍ ورځ بیا زموږ سره زموږ بچي، زموږ نوسي، زموږ کړوسي، دا ټول نسل چې ولاړ دی، زموږ مشران، زموږ ستره مور، عزتمنه مور، بیا زموږ مشر عمر باچا، بیا زموږ سره زموږ دا څومره عوام چې راغلي دي دا د دې خبرې غمازي کوي چې والي صاحب ارواښاد اوس هم ژوندی دی او انشاءالله د مرګه پورې به ژوندی وي. دیس ته چې رالمه زموږ د خوشحالۍ هغه انتها نشتي، پوه شو چې ډېر زیات او انشاءالله په دې موقع باندې به زه خپل ګروپ کسانو ته ویم چې یاره موږ به کې ختم وکړو او د هغو په حق کې وبخو. فضل نبي نن ډېر د خوشحالۍ ورځ د سهار حبیب ګل ما ته تصویران راولېږل، ما چې ولیدل ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه چې د ینګ کل چې کوم را روان دی هغه د خپل تاریخ ورو هیروي او دا زموږ داسې هیروګان دي چې د دوی تاریخ که موږ هیرول غواړو خو دا نه هیرېږي که نه، ځکه چې د سوات دپاره دوی کم کار کړی دی نو هغه په را روان 100 کاله کې چې کم لیډران راځي هغه نشي کولی که نه چې دا یو تاریخي شخصیت و. الله دې ورته جنتونه نصیب کړي او پکار ده چې موږ دا په قومي سطح باندې دا دوی مانځي، پکار چې موږ په قومي سطح باندې دا ورځ ومانځو او دې ته یو حیثیت ورکړو. سر دا به کېږي چې نوی کل کم رارسي هغه د تاریخ نه خبري، د دوی د قربانیانو نه خبري، د سوات د قوم دپاره دوی کوم خدمات کړي د هغې نه خبري. نو دا تاریخ به انشاءالله څه کال موږ ومانځو او کال به موږ د دې نه په ښه په لویه سطح مانځو. انشاءالله د سوات نیوز به موږ د قوم سره وده انشاءالله چې دا به په بل کال باندې ژوند او خیر دا 5 جون چې کوم دی انشاءالله دا به په غټه سطح باندې او په یو لویه سطح باندې بالکل دا انشاءالله به ټول په لویه سطح باندې او دا زموږ د مورجان هم زموږ سره وده د عزتمندو. تاسو پروګرام وکتلو چې زه یو 2 خبرې صرف کومه، تاسو به بلوتوث چې کومو بلوتوث به تاسو پیژنئ کوم چې خلک کو د غوږونو ته لګولی دی. عزتمندو دا بلوتوث په زما خیال دی چې د انګلینډ په سیمه باندې دا یو داسې انسانو چې هغه به خلکو روغ رابلو، هغه به صرف په معاشره کې د هغه کردار څه د چا به شروع شو هلکه ورشه بلوتوث راولي چې هغه دا روغه وکړي. عزتمندو هغه بلوتوث چې کله وفات شلو هغه خلک ژوندي ساتلي دي، هغه خلک مړه کړي نه دي، هغه خلک بې یاده کړي نه دي، هغه خلک د خلکو په یاد کې دي. عزتمندو هغه بلوتوث باندې نن هغه بلوتوث جوړ شو چې هر یو کس وایي چې یاره زما بلوتوث پکار دی، نو د هغه تاریخ چې دی د هغه نوم یې ورک نه کړو. عزتمندو موږ له پکار دي تاسو به شومتوب نه کوئ، دا زموږ مور ده، دا زمونږ شاهي خاندان دې کې په سټیټ په حکومت کې ډېر د عدل فیصلې شوي دي. که د والي صاحب په دې خاوره باندې ټیکسونه موږ ته معاف دي، که د هغه د والي سوات په دې خاوره باندې د څه نه څه خدمات دي، عزتمندو نو په کمنټس کې به شوموالی نه کوئ او په دې کې باندې به موږ ته تاسو ښه کمنټس رالیږئ ځکه چې هغه الله بخلي د هغه نور دې سره زموږ د مشرانو د ټولو مسلمانانو د نننۍ ورځ د اختر په زیزبرګ ورځ باندې د هغه قبر د الله د نور نه ډکي سره زموږ د مشرانو او هغه یو داسې انسانو چې تاریخ ګواه دی چې که تاسو په سیمه لټوئ د هغه تاریخ په ژوندی، که تاسو په غر کې ګرځئ د هغه تاریخ په ژوندی، که تاسو په فارن په بهر ملکونو کې ګرځئ د والي سوات تاریخ په ژوندی. نو راځئ زموږ سره یو شئ او دا تاریخي اساسي چې دي دا چې ژوندی وساتو. عزتمندو د بل پروګرام پورې ماله راکړئ اجازت د دې یوې چغې سره غوره انشاءالله دا به موږ هر کال منځو. نن سوات نیوز .com نن معمولي غونته پروګرام کړو د خپل د خاورې دپاره انشاءالله په بله پیره به په غټه سطح سره انشاءالله دا پروګرام منځو. هغه وخته پورې ماله راکړئ اجازت پر رول له د ډېر ادب احترام سره په الله وسپارم. د الله په امان.